کراچۍ ښار کې 1300 میاشتو راهیسې د ټارګټ کلینګ لړۍ روانه ده. کله سیاسي ټارګټ کلینګ او کله د مذهبي ټارګټ کلینګ په شکل کې مخ په وړاندې دغه سلسله شروع ده. ایوې اندازې تر مخه د کال 2010 جنوري میاشت نه تر اوسه پورې سوونو خلک مړه شوي او ژوبل شوي دي. 13 ورځو کې د کراچۍ سیمې نظم آباد کې د سند صوبایي اسمبلی MQM غړی حیدر رضا د نامعلومه وسلوالو د ډزو په نتیجه کې مړ شول. هغه نه وروسته په کراچۍ ښار کې د قیامت ورځ جوړه شوه او شرپسنده تنانو د ښار په مختلفو علاقو کې هنګامې شروع کړې او د خپل روزګارونو نه واپس راتلونکي خلک یې مړه او ژوبل کړل او د پښتنو املاک ته نقصان ورسول. دغه شرپسنده خلکو کراچۍ ښار په سرو لمبو کې سوځول شروع کړل. په دې هکله هنګامو کې ژوبل شوي او د هغوی خپلوانو خبر نیوز ته داسې وویل: دا زما کشر روډ دی، یوه ګنټه مخکې ووتو رکشه چلوي، ځان سکویر ته راغی، هلته لګېدلی دی، سرعام ډزې کېږي، دغه رینجر دغه نه کوي، پولیس روکدام نه کوي. مړه زموږ زرداري ته وګوره، په دغه باندې په دوره باندې دی، هلته سیلابونو ته وګوره، هلته ملک وران شو. دا زموږ حکومت دی، حکومت به زموږ څه ته بوس وکړي. پرون ورځ راشي په دې ځای باندې دغه د پښتنو دغه حالات دی، لیکن یو د پښتون مشر راغلل چې ودرېدو چې په دې ځای باندې څه تپوس وشي. هغه کور ته را روانو په ګلۍ کې، نو اوس رینجرس والا دي، نو هوایي ډزې کوي، نو په ګلو کې هم ډزې کوي. زما ورور پکې ولګېدو، داسې لاواري پروت و. نو دوه کسان رالو هیلمټ باندې، سمې ګاډي ودرولو، نو ټول جاکټونه یې اغوستي وو، ډبه سواري باندې رالو، فایرینګ یې شروع کړو. دوه کسان یې موږ وویستو. چیرې هلته په نوې کراچۍ کې مې کار کول، په ترانه کې مې کار کول، ما مړۍ پخوله، مزدوري مې کوله. اشاره خوا راله وایي روټۍ سته، ما ورته ویل مارو اتر ډزې را باندې وکړه چې ځان نه یم پیدلی چې دغه ځای ولوېدم. پښتونخوا کې رامنې د الله له طرف آفت دی، خو دلته کراچۍ کې مخصوص خلک ته مخصوص ګروپونه دي، د هغوی د لاسه په موږ په غریب خلکو باندې دا آفت اچولی دی. کراچۍ ښار کې د دغې کړکېچنو حالاتو په هکله د MQM صوبایي اسمبلی غړی فیصل سبزواري او د ANP صوبایي ډپټي سیکرټري جنرل بشیر جان څه وایي. उन जाली सियासतदानों को पहचानना है कि जो सियासत नहीं कर रहे बल्कि सियासी बुनियाद पर बिजनेस कर रहे हैं. अगर फ्लैटों पे ज़मीनों पे कब्ज़े होते रहें झंडे लगा के और हम कहें कि भाई क्या हुआ और उस पर कहा जाए नहीं हमारे लोग नहीं हैं, जबकि झंडा फलां पार्टी का इस्तेमाल होता रहे, तो ये तो अंदाज़ा है ना कि नतीजा तो कुछ भी नहीं निकल रहा. नतीजा निकलता तो कराची शहर में इतने बेगुनाह लोग तो नहीं मारे जाते. دا जंग د پښتون دی نه، د پښتون نه څوک څه غواړي، د پښتون په لاس کې څه دي څوک چاله ورنکي. زه دا وایم چې دا باقاعده دلته کې د دوی چې پس پرده ځایم دي د بلدیاتي الیکشن نه فرار باقاعده چیرې دلته کې کامن کیږي، بلدیاتي الیکشن کیږي، دا کم چې په 13 وخت کې رزلټونه راغلي شاید دغه اپوزیټ رزلټ به راځي. دلته کې د پیپل پارټي په مختلفو حوالو باندې پیپل پارټي بلیک میل کول او دغه خپل مقاصد د وصول لپاره دوی کار کوي. موږ د خپل طرفه په هر پورم باندې ناستې تیار یو. زه تاته نن دا خبره وکم او په کار ده چې ټول عوام دا خبره، ټول قوم دا خبره واوري چې موږ چې کومه کاروایي په کراچۍ کې کړې ده 1325 ایکړ ځمکه موږ د قبضګیرو نه خلاصه کړې ده. په دې کې چې کوم خلک گرفتار شوی دی، 15 تنه چې کوم گرفتار شوي دي، په هغې کې یو تن داسې و چې هغه وی زه اسف زرداري له یا حکیم علي زرداري له کار کوم او د پیپل پارټۍ سره مې تعلق دی. دا خبره یې موږ ته په پریزنټیشن کې باقاعده په گورنر هاوس کې چې موږ له کوم بریفینګ راکوو موږ ته مخامخ په بورډ یې دا ښول. یو بل سړی داسې و چې موږ ته په بورډ باقاعده وښول چې سیاسي تعلق چې دی د MQM سره دی او گورنر صاحب لکار کوي. خو په دغه دومره انکروچرز کې، په دغه قبضګیرو کې یو تن هم داسې نه دی پیدا شوی چې هغه دا خبره کړي چې یاره زما یا د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق دی او یا شاهي سید لکار کوم. کراچۍ ښار کې همیشه غوندې دې ځل هم کړکېچنو حالاتو باندې قابو راوستو لپاره د پولیس مشر افسرانو کمیټي جوړه کړې شوه. خو 13 وختونو په شان دې ځل هم د دغې کمیټیانو په دې واقعاتو ریپورټونه هم د کچرې ښکار بشي او په دې واقعاتو کې ککړ تنان به ښار کې کلاو ګریوان ګرځي او ولس ته تحفظ ورکوونکي ادارې به دغې خلکو تماشا کوي. انور تاج بنگش، خبر نیوز، کراچۍ.